قدرمندو دا وخت را سره دغه مابل برچل نه د کیمپینګ پارک او برچل نه د پارک جوړونکي جناب سید محمد خورشید باچا ولاړ دی د چا په کوششونو باندې چې دې ته راتګ ممکن شو او چې دې ته راتګ ممکن شو نو ځکه داسې ښکلي ښکلي مېلمانه دې ته راځي او د بونیر خصوصا د مابل که هغه د هر سایډ مابل دی که د صوابۍ مابل دی که د ضلع هریپور مابل دی او که د بونیر سایډ مابل دی د ویلیج کونسل ملکا څومره علاقه چې ده هغه ټوټله برسېره کوي ته پوښتنه دې نه کوو باچا جي اول خو ډېره د زمونږ طرف نه زمونږ د کوم اورېدونکي د هغې طرف نه سلام او مبارکي قبول کړئ چېرې دا دومره ستاسو هغه منډې تلډې او هلې ځلې چې دی هغه رنګ راوړي او نن د خیبر پښتونخوا ټاپ سټار دې ځای ته راځي دا ځای ولې نه سټارټېږي څه مسله ده پکې بسم الله الرحمن الرحیم د وخان جانان صاحب اول خو موږ ستا شکریا ادا کوو چې تا وخت په وخت زمونږ د دې مابڼ شناخت د خلکو سره کړی دی د میډیا په ذریعه باندې او ډېر پکې ستا پالور دي چې د هغې په نه موږ خبرېږو چېرې ستا د وجې نه هغې خبر شي او بیا موږ سره رابطې کوي دا چې کله په 2017 کې تقریبا عمران خان ډي سي ګانو ته نوټیفیکیشن وکړو چې په خپله ضلع کې ماله د آبادۍ دپاره د سیاحت دپاره ځایونه وښوئ کوي راکوي نو ما هغه وخت کې زمونږ ډي سي بونیر چې و شفیع الله خان صاحب ما هغوی له دعوت ورکړو او هغوی چې دلته راغلل دلته بره یوه ګټه ده هغه به تاسو ته په نظر کې راولم په هغې د مازدیګر لمونځ کوو نو هغه وایي چې یالله دا خو د جنت یوه ټوټه ده خو چې دا به څنګه کامیابه شي او څنګه به آباده شي بیا هغې کې خپله منډه تړې شروع کړي او ډېر تګ راتګ یې وکړو دې ځای ته روډ هم نه و موږ به دغه ښکته 3-4 کیلومیټره نه په بره پیاده راتلو او هغه وخت زمونږ دغه چې و اے سی مندڼ نو هغه سید الله جان صاحب و هغه پکې هم ډېره ښه دلچسپي واخیسته او رنګیز خان زمونږ د صوابۍ ډیډک چیرمین هغه دا پارس هغه ته میلاو شو خو هغه په بیرګلۍ کې دې دپاره ځای ونه موندو نو ما ته ټلیفون وکړو چې داسې یو پروجیکټ مې لاسته راغلی که ستاسو سره ځئ هغه له ما دعوت ورکړو او غالبا تاسو هم په هغې کې راغلي وئ او په نومبر کې د هغې د برکت الله پاک واورې وکړې نو هغه د صوابۍ ریونیو ډپارټمنټ او زمونږ د مندڼ ریونیو ډپارټمنټ دا یې دلته کې راوستل او سره ټوریزم ډپارټمنټ هم راغی او لټې دلته خورې کړې او د دې ځای نه یو دایره چاپېره کړه نو دا تقریبا د مخامخ باغونه دي نو دغه هم د ملکا ویلیج کونسل دی زما ویلیج کونسل دی او دا ساتي الحمدلله زه د دې ویلیج کونسل چیرمین یم خو په هغه وخت کې نه وم چې کوم وخت کې رنګیز خان دلته موږ سټارټ اخیسته بیا یو ان ډي پي مشران چې رالل هغوی دا ځای وکتو وی چې دا خو د سپاټ دپاره ډېر مزیدار ځای دی خو زموږ سره روډ نشته بیا ما خپل خاندان سره جرګه وکړه او زما خاندان ټول موږ متفق شو په دې خبره چې دا روډ په خپله اپنی مدتاب جوړو نو دې کې موږ 4 کیلومیټره روډ دا موږ اپنی مدتاب جوړ کو 60-65 هزار روپۍ لاک روپۍ موږ نه ولګېدې او ډي سي په هغې کې هم زموږ سره ډېر تعاون وکړو شفیع الله خان صاحب او دلته روډ راغی بیا دا پارټس رالل په دې ټوټلي پارټس کې داسې یو میخ هم نه دی چې هغه به زموږ په نګرانۍ کې دې ځای ته نه رارسېدلی او دا چې راتلل په ټرکونو او دا ټرکونو سره دومره مزدوران او ټیکنیکل خلک د هغه ټوټل هغه رهایش او د هغې نو هغې به چې راتلل زما ځای کې به یې ما سره خورشید آباد کې لاندې شپه کوله او بیا به د هلته نه موږ شاول او دا ډاینا دا ګاډي به کتل او هدایت دلته نه دا چې دا به پرانه ځای نه دا به دقسې پیک سیزونه اوچتوئ او سپاټ ته به رسوئ نو بیا خو هغه ټول تکلیفونه هر څه چې هغه موږ وکړو او تر دې حده پورې چې دا پینسنګ چې یو میخ به داسې نه وي چې هغه به زموږ د نګرانۍ نه بغیر دې ځای ته راغلی که هغه هر څومره میلمانه راغلي دي هر څومره ټوریزم والا راغلي دي او که هر څومره ایډمنسټریشن راغلی خو رزق الله پاک ورکوي خدمت پې موږ کوو په دومره تکلیفونو باندې جوړ شو په دومره تکلیفونو ولګېده اوس ګورم چې بورکۍ ورته په سر کړي دي څه وجه ده که دا سټارټ شوی دی خو تر اوسه پورې خپل قیمت ورته نو دې بورکو دې ترپالونو زه هم ویرولم چې دا د دې 4م کال روان دی او اوسه پورې به حکومت د دې نه 8 کروڑ روپۍ ګټلې وي بالکل او دا به نور هم ډیولپ شو خو زه نه پوهېږم چې د حکومت څه پالیسي ده چې دا اوس اوپن کوي نه او میلمنو دپاره اوپن کوي ولې نه نو دا موږ ستاسو په وساطت باندې د موجوده نګران سیټ اپ ته هم دا درخواست کوو دا اپیل کوو چې تاسو راشئ دا ځای وګورئ دا د حکومت د پیدې یو ډېر زبردست ځای دی حکومت به ډېرې پیسې وګټي
خو فلحال دا دقسې بند پروت دی او دې ترپالونو خو زه ویرولم ما خو چې نن سټارټ کېږي سبا خو چې دی راپسې راولېږل نو ما چې خدای پاکه داسې دي بل جی همه خبره دا ده چې په دې کې ټوریزم یو 13 کیلومیټر روډ دی د هغې روډ سروې شوې ده ډرینګ ډیزاین شوی دی او د دې ځای نه تر اوتلې پورې موږ جرګې کړل دي ننواتې کړل دي مینتونه کړل دي خلکو ته او لار موږ د خلکو نه غوښتې ده او هغه سروې شوې ده هېڅ چا اعتراض نه دی کړی دا وزیر اعلی صاحب د هغه وخت محمود خان صاحب منټس هم په دې راغلي دي او بیا هم دا ټینډر ته ونه لګېد او اسمبلی ماتې شوې اوس موږ د موجوده حکومت ته چارواکو ته ریکویسټ کوو درخواست کوو چې پوري طور دې زمونږ دا روډ ټینډر ته ولګوي اوس خو تاسو چې نو پرویز خټک چې د هغه مرسته وکړله دا خبرې ورته اوچتې نه کړلې چې دا تاسو کړی شی دی تاسو په منټ سي دا اوس وکړئ یا سم امید لرئ ته ما جی چې کله د پرویز خټک صاحب ځان له پارټي جوړه کړه او محمود خان صاحب سره ملګری شو او ما ته زما دوستانو ملګرو پویا کسانو وي چې دا اوس تا د کار وخت دی او ته پی ټی آی پرېږده ته پرویز خټک ژوندی کړی پرویز خټک تاله د کنډر ټو ملکا 9 کیلومیټر روډ کړلی بلیک ټاپ او محمود خان صاحب تاله دا کیمپینګ پارټس کړل دي د سیاحتي مقام اوس دی دواړه په یو پیج دي دی ځان لا دی لوټه شوي نه دي دا محمود خان صاحب او پرویز خټک صاحب د چا پارټۍ ته نه لیدلي دی خپله پارټي جوړه کړله او دی دا تصور کړه چې موږ د بل چا دپاره کار کوو نو موږ دا خپله پارټي ولې نه جوړو بیا ما ته باید کې سوال جواب وشو شیر اکبر خان ما سره رابطه وکړه او موږ د شیر اکبر خان هم ډېره شکریه ادا کوو د هغې وجه دا ده چې دا مخامخ باغونه دي دا هم یو پکنک سپاټ دی سیاحتي سپاټ دی او هغې ته د 3 کروڑ 8 لاک روپو روډ وخېجاو بل روډ موږ له شیر اکبر خان د ډبان اختر نه کنګلۍ ته کوز کو هغه هم د 3 کروڑ روپو روډ دی زما مقصد دا د دې حوالې سره څه خبره دې حوالې څه یقین دهاني درکړه دې حوالې سره ما هغې ته خبره وښوله چې زما ډرینګ ډیزاین او د هغې وخت وزیر اعلی صاحب منټس پراته دي او دا روډ ټینډر ته ولې ونه لګېد نو خټک صاحب موږ ته وویل چې تاسو د دې هغه فایل موږ ته راړئ او د دې پارټس تصویرونه هر څه ورسره ولګوئ هغه موږ له راړئ چې موږ دا وګورو نو انشاءالله په دې به موږ تاسو له ډېر زر کار شروع هغې کې د خپلې علاقې د روډونو د نیش نیمګړې ټول تفصیل بیان وکړو او یو ما په لیکلو کې په ریټن کې یو هغه ورکړو چې په هغې کې د نګرۍ نه املوک درې ته روډ او د چروړۍ نه منډو ته او چنال ته روډ او بیا اوس ملکانه املوک ورونو زمونږ اپنی مدتاب ځان له د ماسپښین باندې نه املوکو ته روډ جوړ کو ماسپښین باندې ته خو ما رسولی د ماسپښین باندې نه اپ له هغې ځان له روډ جوړ کو نو دا مې دغه په نوټس کې راوسته چې دا هم تاسو زر تر زره موږ له بلیک ټاپ کوي د باغونو ته او بیرګلۍ ته موږ له ورسوئ نو بیرګلۍ ځان له هم یو سپاټ دی د امازي د طرفه د ګدون د طرفه او چې دا روډ ورسره میلاو شي د بیرګلۍ سره او دا روډ د اوتلې سره میلاو شي نو ګویا کې زمونږ دې مابند ته به دا پورا پنجاب او پورا پاکستان را آزاد شي او په دې کې دا یو کمال دی د واخان صاحب چې دا ټاپ چې دی دا څلور ضلعې یو ځای کوي ضلع تورغر ضلع هریپور ضلع ثوابی او دا اوس موږ په ضلع بونیر کې ولاړ یو او یو غټه خبره پکې بله ده چې هغه ستاسو په نوټس کې راولم دا 3 ډویژن یو ځای کوي بالکل دې سپاټ ته د مردان ډویژن خلک هم خپل ویلی شي ځکه چې دلته دا مردان را رسېدل دی ثوابی مردان ډویژن دی دا هریپور او درې کمشنرۍ دلته کار کولی شي او جی دا هریپور او تورغر دا چې دي نو دا د هزارې کمشنر سره دي او دا موږ چې یو بونیر دا د ملکان کمشنر سره یو نو مردان ډویژن او هزاره ډویژن او مردان ډویژن نو 3 ډویژن ملاوي او 4 ډسټرکونه ملاوي خو دا موږ د چارواکو په نوټس کې ستاسو په وساطت راولو چې پوري طور دا روډونه چې دا کم شوي دي دا څه نوي روډونه نه دي د دې زوړ ریکارډ پروت دی او د وزیر اعلی صاحب منټس دی پې د محمود خان صاحب نو موږ دوی ته درخواست دې دپاره موږ دوی سره یو ځای کیږو او یو ځای شوي یو چې پرویز خټک صاحب موږ ته ووایي چې زه وعدې نه کوم زه کار کوم او چې کار وکړم بیا خلکو ته ثابته شي بیا د خلکو خوښه ما سره ملګرتیا کوي او که نه کوي زه د کار په بنیاد ما د خپلې پارټۍ یو بنیاد اخلي ډېره مننه شکر هر څو که امازی ډېر ښایسته دی
او د دې ځای حسن د سره حساب نه دی او تاسو واورېدل چې دې ځای کې کرم خان راغلی که دې ځای کې خشکي صاحب راغلی او بیا که دې ځای نور خلک راځي هغوی دا خبره اکسپټ کوي چې د دې ځای په شانته ښایسته ځای بل نه دی لیدلی خو د بدمرغه دا د ښاپیره خېټه هم اخکس یوه لار لري چې په کومه راځې په هغ کې به ترې وځې څومره زر چې دې ته متبادل لار جوړه شوه دا به د دې خلکو په ژوند کې انتهایي بدلون راولي د دې ځای معاشي د دې ځای معاشرتي د دې ځای سیاحتي سرګرمۍ به الغې فروغ مومي چې دې ځای ته روډ جوړ شي. دوا خان جانان، وطن نیوز، بنیر.